السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدرمن و محترم اوریدونکو دا اباسین ریډیو دی استاسرور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمنو محترم اوریدونکو تیر پروګرام کې مونږه د معراج واقعه شروع کړې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد اقصی کې د تمام انبیاء علیهم السلام امامتی او فرمایله. د امامتینا چې نبی علیه السلام فارغ شو نو دا بعضی جلیل القدر صحابه انبیاء علیهم السلام سره ملاقات وشو. هغه انبیاء علیهم السلام د الله جل شانه په خپل الفاظو کې حمد او ثنا بیان کړه. د هغوی د حمد او د ثنا بیانول نه وروسته نبی علیه السلام د الله جل شانه تعریف کړی دی، حمد بیان کړی دی او د هغه انعامات او د هغه اکرامات تذکره کړی دا کوم چې الله جل شانه په نبی علیه السلام او په امت محمدیه باندې کړی دي. کله چې نبی علیه السلام د حمد او تعریف نه فارغ شو نو ابراهیم علیه السلام تمام انبیاء علیهم السلام ته مخاطب شو، وی فرمایل دا کم فضائل او کم اکرامونه چې د دوانو جهانو سردار نبی علیه السلام بیان کړل په دې باندې دا محمد ستاسو نه مخکې شوی دی او الله پاک د ته فضیلت ورکړی دی. نبی علیه السلام چې کله د جمعات نه بهر تشریف راوړو نو 3 پیالې نبی علیه السلام ته پیش کړې شولې، یو د اوبو، یو د پیو او یو د شرابو. نبی علیه السلام په دغه 3 پیالو کې د پیو پیاله اختیار کړه. جبرائیل علیه السلام او فرمایل چې تاسو دینی فطرت اختیار ک. کچره تاسو د شرابو پیاله اختیار کړي وان امت بم گمراه شوی او کو وبم اختیار کړي وې نو تاسو امت بغرق شوی. بعض روایتو کې راځي چې د 3 پیالو سره نبی علیه السلام ته د شاتو پیاله هم پیش کړي شوی و. د دین وروسته نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام او د فرشتو په معیت کې اسمان ته تشریف وړی دی چې د هغې نه تعبیر په معراج سره کیږي. اسمانونو ته نبی علیه السلام تشریف په څه باندې وړی دی او په څه باندې ختلی دی؟ په دې کې روایت مختلف دي. بعض روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله زما زړه د زمزم په اوبو باندې ووینځلی شو او د ایمان او د حکمت نه ډک کړی شو نو زه په براق باندې سور کړی شم چې د هغې یو قدم د سترګو د نظر د انتها برابر و. جبرائیل علیه السلام زه بوتللم تر دې پورې چې زه دنیوي اسمان ته ورسېدم. دې روایت نه معلومیږي چې نبی علیه السلام دنیا اسمان ته تشریف او صعود په هغه براق باندې کړی دی کم براق باندې چې نبی علیه السلام د حرم شریف نه بیت المقدس ته تشریف وړو. د بیهقی شریف یو روایت دی د حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د بیت المقدس د اعمالو نه زه فارغ شوم نو زما مخې ته یو پوړی راوړل شوله. دا هغه پوړی ده چې په هغې باندې د انسانانو روحونه د مرګ نه وروسته برخیږي. ما د دې پوړی نه زیاته ښایسته صورت په مخلوق کې نه دی لیدلی. او نبی علیه السلام وفرمایل چې په تاسو کې بعضې مړي چې کله د مرګ په وخت کې د هغې سترګې کولو پاتې شي او اسمان ته ګوري نو هغه اصل کې دې پوړی ته ګوري او خوشحالیږي.
دا پوړی د بعضو روایاتو مطابق د جنت الفردوس نه راوړل شوې وه، د دې نه ښي طرف ته او ګس طرف ته فرشتې وي. د داسې قسم روایاتو نه معلومیږي چې نبی علیه السلام اسمان ته په پوړی باندې خېجولی شوی دی، هغه پوړی چې کوم د جنت الفردوس نه راوړل شوی وه. محدثینو حضراتو په مختلفو طریقو سره د دې دواړه قسمه روایاتو په مابین کې جمع کړې ده. بعضې محدثین حضرات فرمایي چې په دې دواړو کې څه منافات نشته. د نبی علیه السلام اعزاز او اکرام ډېر په اعلی پایه شوی دی. څه مزل نبی علیه السلام په براق باندې کړی دی او څه مزل یې په دغه پوړی باندې کړی دی. او بعضې محدثین حضرات فرمایي چې نه، د دینم زیات د نبی علیه السلام اعزاز او اکرام کړی شوی دی. او هغه داسې چې کم براق باندې نبی علیه السلام بیت المقدس ته تشریف وړو، په اقا براق باندې نبی علیه السلام د پاسه سور شو او په دې پوړی باندې بره اسمان ته وخته. نو په دې کې د نبی علیه السلام نور هم اعزاز او اکرام دی. جبرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام سره دی، فرشتي و سره دی، دنیاوي اسمان ته دی ورسېدل. په دنیاوي اسمان کې یو دروازه ده چې هغې ته باب الحفظه وی. په هغې باندې یو فرشته مقرر ده، د هغې نوم اسماعیل دی. د دې اسماعیل فرشتې لاندې بیا 12,000 فرشتې موجود دي. جبرائیل علیه السلام دنیاوي اسمان ته ورسېده، دروازې په هغه فرشتو باندې کولو کړه. هغه فرشتو تپوس کو څوک دي؟ دوی ورته وفرمایل چې جبرائیل یم. د هغوی له طرفه تپوس وشو څوک د سره دي؟ جبرائیل علیه السلام عرض کو محمد علیه السلام را سره دی. تپوس وشو چې د الله جل شانه له طرف نه اسمانونو ته دراتلو اجازت او پیغام د نبی ته ملو شوی دی. جبرائیل علیه السلام عرض کو چې او دی د الله په حکم او د الله جل شانه په اجازت باندې بطور اعزاز او بطور اکرام اسمانونو ته راځي. فرشتو چې دا واورېدل وی فرمایل چې مرحبا، ستا راتګ ډېر ښه راتګ دی، او دروازې ورته کولو کړله. دې نه دا معلومه شوله چې د نبی علیه السلام اسمانونو ته د خطو علم دا فرشتو ته نو ورکړی شوی. ځکه فرشتو ته د هغه خبرې علم وي د کم خبر چې ورته الله جل شانه ورکړي، او د کمې خبرې اطلاع او خبر چې الله جل شانه فرشتو ته نی ورکړی، نو هغوی ته علم غیب نشته دی. نو دا فرشتې د نبی علیه السلام بره د راتلو نه خبر نه وي، ځکه یې تپوس وکړو. نبی علیه السلام چې کله اسمانونو ته داخل شو، فرمایي چې ما آدم علیه السلام ولیده. جبرائیل علیه السلام راته وویلې چې دا ستا پلار آدم دی، په ده باندې سلام واچوي. ما په سلام واچو. هغوی د سلام جواب راکړو او وی فرمایل چې مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح. صالح بچی او صالح پیغمبر ته د مرحبا وي. چونکې نبی علیه السلام د آدم علیه السلام په اولاد کې دی او ټول انسانیت د آدم علیه السلام اولاد دی، ځکه ورته ابن الصالح وفرمایل. بعضو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله زه د دنیا اسمان ته لاړم، نو ما یو کس ولیده چې د هغه ښي طرف ته هم څه صورتونه دي او ګس طرف ته هم څه شکلونه او صورتونه دي. دا کس چې ښي طرف ته وګوري نو په خندا شي، او چې ګس طرف ته وګوري نو په جړا شي. ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ هغوی راته ووی چې دا آدم علیه السلام دی. دا ښي طرف ته چې کوم صورتونه دي، نو دا د آدم علیه السلام د هغه اولاد روحونه دي کوم چې جنتیان دي، او د ګس طرف ته چې کوم صورتونه دي، نو دا د هغه اولاد روحونه دي چې کوم په حق د جهنم فیصله شوې ده. نو دوی چې ښي طرف ته وګوري نو په هغه اولاد باندې نظر پروزي چې د کوم په حق د جنت فیصله شوې ده، خوشحاله شي، په خندا شي. او ګس طرف ته چې وګوري نو هغه اولاد باندې او د هغه اولاد پر روحونو باندې نظر وغورځېږي چې د کوم په حق د جهنم فیصله شوې ده، نه خفه شي، په جړا شي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي
چې د آدم علیه السلام خي طرف ته یو دروازه وه چې د هغې نه به ډېر ښکلی بوی راته، خوشبودار، او ګس طرف ته چې کومه دروازه وه د هغې نه به ډېر خراب بوی راته. نو دوی به چې ښي طرف ته وکتل نه خوشحاله به شو، او ګس طرف ته به چې وکتل نه خفه به شو، ځکه چې ښي طرف ته یې په دغه جنت کې هغه اولاد و چې کوم خوش قسمت و نو خوشحاله به شو، او ګس طرف ته په جهنم کې هغه اولاد بد قسمت و نو هغې ته به خفه شو. بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام په دې لومړني اسمان کې نیل او فرات هم ولیده، کم چې په دنیا کې دوه غټ نهرونه دي. د لومړني اسمان د عجایبات نبی علیه السلام ولیدل. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام بره بوتو، دویم اسمان ته ورسېدل، دروازه کولو کړې شوله، تپوس وشو څوک؟ دوی عرض کو جبرائیل ما. څوک دی سره؟ محمد علیه السلام را سره دی. فرشتي ورته مرحبا وویلي، او په مرحبا ویلو سره ورته دروازه کولو کړله چې ستاسو دا راتګ ډېر ښه راتګ دی. او جبرائیل علیه السلام د هغې په پوښتنه ورته وویلي چې دی د الله جل شانه په پیغام باندې راغلی دی، د الله جل شانه له طرف نه دوی ته د راختو پیغام را رسېدلی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې دویم اسمان ته لاړم نو هلته مې یحیی او عیسی علیهم السلام ولیدل. جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا یحیی او عیسی علیهم السلام دي، په دوی باندې سلام وکړه. ما په سلام وکړو، هغې دواړو راته د سلام جواب راکړ، او بیا راته وویلې چې صالح روره او صالح پیغمبره تا ته دې مرحبا وي. د دې ځای نه چې نبی علیه السلام فارغ شو، فرمایي چې زه جبرائیل علیه السلام دریم اسمان ته بوتلم او ویې خېجولم، دروازه یې کولو کړه، تپوس چې څوک؟ دوی عرض وکړو جبرائیل ما. څوک دی سره؟ محمد علیه السلام را سره دی. آیا د الله جل شانه له طرف نه پیغام او اجازت شته؟ جبرائیل علیه السلام وفرمایل او د الله جل شانه په پیغام باندې دوی بره راخیږي. فرشتو چې وریدل نبی علیه السلام ته مرحبا وویلي، او وی فرمایل چې ستاسو دا راتګ ډېر ښکلی راتګ دی، دروازه یې کولو کړله. نبی علیه السلام فرمایي چې زه به راوختم نو ما یوسف علیه السلام ولیده. جبرائیل علیه السلام راته عرض وکړو چې دا یوسف دی، په ده باندې سلام واچوئ. ما پې سلام واچو، هغوی د سلام جواب راکړ، او وی فرمایل چې صالح روره او صالح پیغمبره تا ته دې مرحبا وي. بعضو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ما یوسف علیه السلام ولیده، نو یوسف علیه السلام ته الله پاک د حسن یو غټه حصه ورکړې وه، ډېر لوی حسن الله جل شانه یوسف علیه السلام ته ورکړو. او بعضو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ما داسې یو سړی ولیده چې په تمام مخلوق کې د هغه نه زیات حسین او جمیل انسان نو. هغه ته په ټول مخلوقاتو باندې د حسن په اعتبار سره داسې فضیلت ورکړی شو لکه 14مې سپوږمۍ ته چې په ستورو باندې څنګه فضیلت ورکړی شوی دی. دې نه دا نه معلومیږي چې ګینه د یوسف علیه السلام حسن دا د نبی علیه السلام نه هم زیات و، ځکه یوسف علیه السلام ته په ټول مخلوقاتو باندې د حسن په اعتبار سره فضیلت ورکړی شوی دی، خو د نبی علیه السلام نه علاوه، ځکه نبی علیه السلام ته الله پاک د ټول مخلوقاتو نه زیات حسن او جمال ورکړی دی. و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء. د نبی علیه السلام نه ښایسته نه یو سترګې لیدلې دي او نه یو زنانه زیږولې دي. نبی علیه السلام فرمایي چې زه جبرائیل علیه السلام بیا څلورم اسمان ته وخېژولم، دروازه په فرشتې باندې کولو کړه. فرشتې تپوس وکړو څوک؟ دوی ورته وفرمیل جبرائیل ما. څوک دی سره؟ محمد علیه السلام دی.
د الله جل شانه له طرف نه ورته اجازت او پیغام شته. دوی عرض وکړو چې او شته دی. فرشتو راته مرحبا ویلې او وی فرمایل چې ستا راتګ ډېر ښه راتګ دی. دروازې کولو کړله. زه چې څلورم اسمان ته ورسېدم نو هلته ادریس علیه السلام موجود و. نبی علیه السلام په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر هم نه پیژنده، ځکه چې دا د پیغمبرانو ارواحو چې الله جل شانه ورته یو خاص شکل او صورت ورکړو. جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړو دا ادریس علیه السلام دی، دوی ته سلام وکړې. ما ورته سلام وکړو، هغوی جواب راکړ او بیا وفرمایل چې صالح روره او صالح پیغمبر ته دې مرحبا وي. بیا جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام همدقه طریقې سره پنځم اسمان ته وخیجو. دروازې په فرشتو باندې کولو کړه. د هغوی له طرف نه تپوس شو. دوی ورته وویل جبرائیل ما څوک دی سره؟ محمد علیه السلام دی. اجازت شته؟ پیغام ورته ملو شوی دی؟ جی ملو شوی دی. فرشتو راته مرحبا ویلې او وی فرمایل چې ستاسو راتګ ښه راتګ دی. زه چې ورسېدم نو هلته هارون علیه السلام موجود و. جبرائیل علیه السلام راته ووی چې دا هارون دی، په ده باندې سلام واچوئ. ما پې سلام واچو. هغه راله جواب راکړ او وی فرمایل چې صالح رور او صالح پیغمبر ته دې مرحبا وي. هم په دقه طریقې سره جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام شپږم اسمان ته وخیجو. دروازې په فرشتې کولو کړه. هغوی تپوس وکړو. دوی جواب ورکړ چې د الله جل شانه په اجازت او په پیغام سره محمد علیه السلام د اسمانونو زیارت روان دی. په دې شپږم اسمان کې د نبی علیه السلام د موسی علیه السلام سره ملاقات شوی دی. سلام یې پې واچو. هغوی جواب ورکړ او بیا ورته مرحبا وویلې چې صالح رور او صالح پیغمبر ته دې مرحبا وي. نبی علیه السلام فرمایي چې زه مخکې لاړم نو موسی علیه السلام په ژړا شو. ما دې تپوس وکړو چې تاسو ولې ژاړئ؟ نو هغوی راته عرض وکړو چې زه ځکه ژاړم چې دا یو نوجوان پیغمبر دی، یو ځوان پیغمبر دی، زما نه وروستو مبعوث شوی دی، او د دې پیغمبر امت به چې الله جل شانه جنت ته داخلی نو د هغې تعداد به زما د امت نه زیات وي. نو زه د ده نه مخکې مبعوث شوی یم. عمر هم الله جل شانه موسی علیه السلام له زیات ورکړی دی. خو موسی علیه السلام فرمایي چې ځکه ژاړم چې دا یو ځوان پیغمبر دی، زما نه وروستو مبعوث شوی دی، د ده امت به جنت ته زیات ځي او زما امت به کم ځي. نو ما ته حسرت او افسوس په دې باندې دی چې زما امت زما اتباع ونه کړه ده او د محمد علیه السلام امت د هغوی اطاعت وکړو. زما امت الله پاک د جنت نه محروم کو. زه په دې باندې ژاړم. دا د شپږم اسمان واقعه وه. جبرائیل علیه السلام بیا نبی علیه السلام اوم اسمان ته بوتو. دروازې په فرشتو کولو کړه. اجازت ملو شو چې نبی علیه السلام د الله جل شانه په پیغام باندې اسمانونو ته خیږي. فرشتو ورته مرحبا ویلې. نبی علیه السلام فرمایي چې زه اوم اسمان ته وختم نو هلته ابراهیم علیه السلام موجود و. جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام دی، په دوی باندې سلام وکړئ. ما پې سلام واچو. هغوی راله جواب راکړ او وی فرمایل چې صالح بچي او صالح پیغمبر ته دې مرحبا وي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله زه اوم اسمان ته وختم نو ما وکتل چې ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه وهلې ده. بیت المعمور دا د فرشتو کعبه ده. روزانه او یا زره فرشتې د بیت المعمور ته داخلیږي، عبادت کوي، د دې نه طواف کوي، او دغه فرشتو نمبر به بیا تر قیامت پورې نه راځي. دا بیت المعمور بالکل د کعبه شریفی په سید کې بره ده.
روایتو کې راځي که دا بیت المعمور رو غورځېدو نو بالکل د کعبې شریفې د پاسه به راغورځېږي. د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی. نبی علیه السلام فرمایي چې کله زه اوم اسمان ته وخېجول شم نو هلته ابراهیم علیه السلام موجود و. الله پاک ورله ډېر ښکلی حسن ورکړو. د ابراهیم علیه السلام سره د هغوی د قوم هم څه خلک موجود و او زما امت هم موجود و. خو دغه خلک په دوه قسمه و. یو قسم خلک داسې و چې هغې تکې سپینې کپړې لرلې او دویم قسم خلک هغه و چې د هغې ګنده کپړې وې، سخا کپړې وې. زه بیت المعمور ته داخل شوم. د کمو کسانو چې تکې سپینې کپړې وې هغوی هم ما سره داخل شو او د کمو خلکو کپړې چې ګنده وې، خیرنې وې، هغې ودرولی شو. ما او کم کسان چې ما سره داخل شو هغه تک سپینو کپړو والا مونږ ټولو په بیت المعمور کې مونځ وکړو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو هغوی م ولیدل نو د هغې نه وروستو زه اوم اسمان بره حصې ته بوتلی شوم. هلته یو نهر ته ورسېدو. په هغې باندې د یاقوتو، د ملغلرو او د زبرجدو پیالې پرتې وې او په هغې باندې شنې مرغۍ وې، لطیفې. جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا کوثر دی کم چې ستا رب تاله درکړی دی. انا اعطیناک الکوثر. هغې کې دننه د سرو زرو او د سپینو زرو لوښي پراتو او د هغې چې کم کاڼي وو هغه د یاقوتو او د زمردو. د هغې اوبه د پیو نه زیاتې سپینې وې. یو لوښی مې راواخسته، په هغې کې مې لږ غوندې اوبه راواخستلې، ومې د شاتو نه زیاتې خوږې وې او د مشکو نه زیاتې خوشبوداره وې. د اوم اسمان د دې عجایباتو لیدلو نه وروستو جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام سدرة المنتهی ته وخېجو. سدرة المنتهی څه شی دی؟ سدره په عربی ژبه کې بیرې ته ویل کېږي او منتهی چې په هغې باندې د یو څیز انتها وشي. سدرة المنتهی د اوم اسمان نه بره د بیرې یو بوټی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د هغې بیرې دومره غټې دي لکه د حجر مقام مټکې او د هغې پاڼې داسې دي لکه د اتي غوږ. دې ته سدرة المنتهی ولې ویل کېږي؟ علما کرام لیکي چې د لاندې نه چې څومره اعمال او څومره څیزونه بره خیږي نو هغه سدرة المنتهی ته لاړ شي او هلته وقوف وکړي او د هغې نه پس بیا بره خیږي او د لاندې نه چې د بره نه چې لاندې یو څیز راکوزیږي نو هغه اول سدرة المنتهی ته راشي، هلته وقوف وکړي، بیا لاندې راکوزیږي. نو دې مقام ته سدرة المنتهی ځکه ویل کېږي چې د لاندې نه یو څیز بره هیږي نو د هغې انتها هم په دې مقام راځي او د بره نه چې یو څیز لاندې راکوزیږي د هغې انتها هم په دې مقام راځي، ځکه دې ته سدرة المنتهی ویل کېږي. په دې سدرة المنتهی کې نبی علیه السلام جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي صورت او شکل کې ولیده او الله جل شانه د دې نه علاوه هم نبی علیه السلام ته بعضې عجایبات او انوارات ښودلي دي. په دې سدرة المنتهی کې نبی علیه السلام بې شماره فرشتې او د سرو زرو پتنګان ولیدل چې د سدرة المنتهی نه یې ګیرا چولې ده ګیر چاپېره. د سدرة المنتهی د دې عجایباتو لیدلو نه وروستو الله جل شانه نبی علیه السلام ته جنت او جهنم ښودلی دی. جنت دا د سدرة المنتهی سره نږدې دی او دا خبره د قرآن نه ثابت ده. الله جل شانه فرمایي عند سدرة المنتهی عندها جنة المأوى. نبی علیه السلام
باندې د جنت سیر وکړی شو. د بخاری شریف یو روایت دی د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه کله سدرۃ المنتهى ته ورسېدم نو هلته ما عجیبه رنګونه ولیدل، پته نه لګي چې دا څه شو. بیا زه جنت ته داخل کړی شوم نو د هغې ګنبد د ملغلرو او د هغې خوره مشکو. جنت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وښودلی شو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جهنم مخامخ کړی شو. لکه د بیهقي شریف یو روایت دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د جنت د سیر کولو نه وروستو ما ته جهنم مخامخ کړی شو. ما وکتل چې په هغې کې د الله جل شانه غضب و، د الله جل شانه عذاب او د الله جل وعلا انتقام و. که په هغې کې کاڼي او اوسپنه هم ورواچولی شي نو دا جهنم به اخري او بیا جهنم بند کړی شو، یعنی کمې پردې چې لرې کړی شوي یا پردې دوباره واچولی شولې. د جنت او د جهنم د دې سیر او د دې عجایباتو د لیدلو نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مقام صریف الاقلام ښودلی شوی دی. مقام صریف الاقلام څه شی دی؟ اقلام جمع د قلم ده. صریف کله چې په قلم باندې لیکل کوي او د لیکلو په وخت کې کم آواز راځي دغه آواز ته صریف ویل کېږي. دا صریف الاقلام دا هغه مقام دی په کوم ځای کې چې الله جل شانه فرشتې د خپلو احکاماتو او د امور د لیکلو لپاره مقرر کړي دي. الله جل شانه ته دا ما کان و ما یکون ټول علم شته. تقدیر الله جل شانه په لوح محفوظ کې لیکلی دی. بیا الله جل شانه بعضې فرشتې مقرر کړي دي. د هغه فرشتو کار دا دی چې په دې لوح محفوظ کې د الله جل شانه کم اوامر کم احکامات لیکلی شوي دي، دا فرشتې د لوح محفوظ نه هغه اوامر او هغه احکامات دغه مقام کې را منتقل کوي. د دې منتقل کولو په وخت کې د قلم د چلیدو د وجې نه یو خاص قسم آواز راځي، دغه آواز ته صریف الاقلام ویل کېږي. دا صریف الاقلام دا بیا د سدرۃ المنتهى نه بر یو مقام دی او په دغه صریف الاقلام کې چې کوم احکامات او اوامر ولیکلی شي چې لاندې راکوزیږي نه اول هغه په سدرۃ المنتهى کې وقوف وکړي ودرېږي، د هغې نه پس بیا لاندې راکوزیږي. نو د دې صریف الاقلام مقام زیارت نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو. د دې مقام نه اخوا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله جل شانه ملاقات د پاره تللی دی، د الله جل شانه دیدار د پاره تللی دی، د الله جل شانه سره د هم کلام کېدو د پاره تللی دی. د دې نه اخوا او یا زره حجابات دي او یا زره پردې دي، هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام طے کړی. روایتو کې راځي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سورلۍ دپاره یو خاص قسم شین د مخملو مسند راوړلی شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې سور شو او د الله جل شانه ملاقات دپاره د الله جل شانه د دیدار دپاره لاړ. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج دا سفر او د الله جل شانه سره دا ملاقات دا د خوب واقعه نه ده، بلکې دا ملاقات او دا دیدار نبی علیه الصلاۃ والسلام په ویښه کړی دی. اگر چې بعضو دا قول کړی دی چې دا ټوله واقعه د خوب ده، خو راجح قول دا دی چې په ویښه باندې هم د دې دنیاوي بدن سره الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام اسمانونو ته راخیجولی دی او خپل دیدار یې ورته کړی دی او خبرې اترې ورسره کړي دي. او دلیل د دې خبرې دا دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړو او مشرکینو د مکو ته خبر ورکړو نو هغوی ډېر په سختۍ سره انکار وکړو. نبی علیه السلام پسې مسخرې شروع کړې. که دا خبره د خوب وه نو هغوی به دومره سخت انکار نه کو، خو چونکې نبی علیه السلام ورته خبر دا ورکړو چې ما په ویښه
د الله جل شانه ملاقات کړی دی، اسمانون ته تللی ما په یو شپه کې بیا واپس راغلم. د دوی وجې نه هغوی ډېر په سختۍ سره انکار وکړو. نو نبی علیه السلام د الله جل شانه د دیدار دپاره د دې نه اخوا او د ملاقات دپاره تشریف وړی دی. جبرائیل علیه السلام په دې سفر کې د نبی علیه السلام سره و، خو یو خاص مقام ته چې نبی علیه السلام ورسېده نو د هغې نه اخوا بیا د جبرائیل علیه السلام د تګ طاقت نو. لکه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي چې زما خواته جبرائیل راغی او زه چې د رب طرف ته تلمه د ملاقات دپاره نو هغه زما همسفر و. تر دې پورې چې زه یو ځای ته ورسېدم نو هلته جبرائیل علیه السلام ودرېده. ما ورته وویل جبرائیله په داسې ځای کې یو دوست خپل دوست پرېږدي، ته خو زما د ټول سفر ملګری او په دې ټولو عجایباتو کې تا زما سره مرسته کړې ده، ملګرتیا کړې ده. اوس چې دې مقام ته زه راورسېدم نو دلته اوس ته زما ملګرتیا پرېږدې، ما سره مخکې نه ځې، نو په داسې ځای کې خو یو دوست او یو ملګری خپل دوست نه پرېږدي. جبرائیل علیه السلام ورته عرض وکړو چې د الله رسوله زما وس او طاقت همدې ځای پورې و، که د دې ځای نه زه اخوا ځم نو د الله پاک د نور او تجلیاتو د وجې نه زه سوځم. د دې نه اخوا د تګ زما وس او طاقت نشته. اخوا د الله جل شانه دومره انوارات دي او دومره تجلیات دي چې زه د هغې وس او طاقت نشم لرلی. اخوا تګ هم ستاسو د شان سره ښایي. نبی علیه السلام روان شو، فرمایي چې ما پورې نور پیوسته کړی شو او په منځ کې چې کوم 9000 حجاباتو نو هغه ما طی کړل او د دغه حجاباتو د پردو شان هم عجیبه و. هر یو حجاب هغه به د بل حجاب نه جدا و، یو حجاب هم د بل حجاب سره مشابه نو. داسې حالت ته زه ورسېدم چې د انسانانو او د فرشتو آوازونه بالکل ختم شو. د انسان او د فرشتې نام و نشان نو د هغوی د آواز نام و نشانو. نو ما باندې داسې وحشت غوندې راغی. په دغه حالت کې یو آواز کوونکی ما ته آواز وکړو چې ودرېږه. خو عجیبه خبره دا وه چې د کم کس ما ته آواز کو د ده لهجه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوندې وه. نو ده ما ته وی چې ودرېږه، ستا رب په صلات کې مشغول دی، همدغه ځای کې ودرېږه، مخکې مه راځه. دو خبرو نبی علیه السلام فرمایي چې زه ډېر زیات حیران کړم. یو دا چې ابوبکر خو ما په دنیا کې پرېښودی دی، هغه څنګه زمانه مخکې دلته راورسېده. دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. او دویمه خبره ده چې د آواز کوونکي ما ته ووایي چې ستا رب په صلات کې مشغول دی. نو صلات خو مانځه ته ویل کېږي، الله جل شانه خو د صلات نه بې نیازه دی. صلات خو زمونږه مشغله ده، صلات خو زمونږه وظیفه ده. الله جل شانه څنګه په صلات کې مشغول شو؟ نو ما ته ارشاد وشو چې اے محمده دا آیات اولولا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. په دې آیات مبارکه کې الله جل شانه ته د صلات نسبت شوی دی او دلته مراد د صلات نه هغه نزول د رحمت دی. ځکه د صلات نسبت چې کله الله جل شانه ته وشي نو د هغې نه مراد د رحمت نزول وي. نو اشاره به دې خبرې ته چې د الله جل شانه د صلات نه مراد هلته زمونږ د لمونځ نه دی، بلکې د الله جل شانه د صلات نه مراد نزول د رحمت دی. مطلب دا چې ته ودرېږه، ستا رب په تا باندې رحمت نازلوي. بیا نبی علیه السلام ته چې د ودرېدو حکم وشو، د دې مقصد دا نه دی چې ګینه د نبی علیه السلام د مخکې کېدو د وجې نه د الله جل شانه په مشغول کېدو کې څه خلل راته. الله جل شانه د خلل نه مبرأ دی. نبی علیه السلام ته د ودرېدو حکم په دې بنیاد وشو چې په تاسو باندې د الله جل شانه
خصوصي رحمت راوریږي، نزول د رحمت کیږي. نو تاسو را مخکې کېږئ اما سفر مه کوئ چې ټول رحمت د الله جل شانه ستاسو په ذات باندې نازل شي. بیا دویمه خبره چې زما دپاره عجیبه وه، هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آواز اوریدلو. نو ما ته وویل شو چې دا د دنیا هغه ابوبکر نه دی، بلکې الله جل شانه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په شکل باندې یو فرشته پیدا کړه چې هغه ستا په لهجه باندې تا ته آواز وکړي، نو تا کې چې کوم وحشت راغلی دی هغه وحشت ختم شي، کوم هیبت راغلی دی چې هغه هیبت ختم شي. نو په دې بنیاد د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لهجه باندې تا ته آواز وشو، ځکه چې ته به د الله جل شانه سره خبرې کې کلام کې، الله جل شانه به تا سره کلام کوي، تا ته بس احکامات بیانوي. نو چې تا کې هیبت وي او وحشت وي نو بیا به په فهم کې خلل راځي. نو د هغه هیبت او وحشت ختمولو دپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شکل کې یو فرشته پیدا شوله او د هغوی په لهجه کې تاسو سره خبرې وکړې. پردې د منځ نه ټولې لرې شوي دي او نبی علیه السلام د الله جل شانه د دیدار خوندونه اخلي. د نبی علیه السلام د الله جل شانه سره ملاقات ته خبرې اترې دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، نبی علیه السلام فرمایي چې رأیت النور الاعظم، ما د الله جل شانه عظیم نور ولیده، فاوحى الله الی ما شاء ان یوحی، او الله جل شانه چې ما ته کوم وحی کولی هغه وحی راته وکړي، کلام را سره وکړو، خبرې اترې را سره وکړي براه راست. د نبی علیه السلام د الله جل شانه سره خبرې اترې شوي دي. نبی علیه السلام د الله جل وعلا په دربار کې په سجده باندې پریوته او یو تحفه نبی علیه السلام د الله جل شانه په دربار کې پیش کړه چې التحیات لله والصلوات والطیبات. د الله جل شانه له طرف نه سلام وشو، السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. الله رب العزت په خپل حبیب باندې سلام واچو. اوس نبی علیه السلام په خپل امت باندې ډیر زیات شفیق او مهربان دی. د دیدار او د ملاقات په دغه عظیمه لمحه کې نبی علیه السلام خپل امت حیر نه که. نبی علیه السلام وفرمایل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، یا الله په ما باندې مستا سلام وي، وعلى عباد الله الصالحین، ستا چې کوم نیکان بندگان دي په هغې باندې مستا له طرف نه سلام وي. نو الله پاک خپل نیکان بندگان د الله جل شانه سره د ملاقات په وخت کې هم نه دي هیر کړي. نبی علیه السلام ته د الله جل شانه له طرف نه مختلف قسم عطیې او هدایې په دغه محل او مقام کې ورکړې شوي دي. بیا په دغه کې د مسلم شریف یو روایت دی، الله جل شانه نبی علیه السلام ته 3 تحفې ورکړي دي، 3 عطیې. یو عطیه هغه 15 منځونه دي چې په ابتدا کې 50 او بیا 50 ته رسیدلي دي. او دویمه عطیه هغه د سورة بقره اخري آیاتونه دي. د سورة بقره چې کوم اخري آیاتونه دي په هغه آیاتونو کې په دې امت باندې د خصوصي رحمتونو او د لطف او د کرم مظاهره شوې ده، د سهولت مظاهره شوې ده، د مغفرت مظاهره شوې ده. د سورة بقره چې کوم اخري آیاتونه دي هغه د الله جل شانه له طرف نه د دې امت دپاره یو خاص تحفه ده، یو عطیه ده. او دریمه تحفه او عطیه هغه د الله جل شانه له طرف نه نبی علیه السلام ته دا ورکړې شوې ده چې د نبی علیه السلام په امت کې هر انسان چې د الله جل شانه سره شرک نی کړي، دی چې څومره ګناهونه کوي الله پاک ورته ګناهونه بخي، غټ ګناهونه به هم ورته الله جل شانه بخي. دې مطلب دا دی که یو انسان نه ګناه کبیره وشوله
او د شرک نه دی کړی. که د توبه وکړه الله پاک به ورته معاف کړي، او که نه بغیر د توبې نه مړ شو او الله پاک په خپل فضل و کرم سره معاف کړه نو معاف به کړي ورته، او که نه معاف کړه جهنم ته داخل که نو دی به همیشه په جهنم کې ني. د خپلو ګناهونو سزا به اخري، د هغې نه وروسته به الله پاک بیا د جهنم نه راباسي، یا به الله جل شانه د پیغمبر یا د ولی یا د شهید په سفارش باندې د جهنم نه راباسي او جنت ته به داخل کی. نو دا درې د الله جل شانه له طرف نه نبی علیه السلام ته خصوصي عطیې وی چې ورکړې شولې، تحفې وی چې ورکړې شولې. بیا د نبی علیه السلام او د الله جل شانه په مابین کې یو څو خبرې اترې شوي دي، خو زمونږ پروګرام اختتام ته ورسېده. ان شاء الله العزیز راتلونکي پروګرام کې به د معراج د باقی واقعه او تفصیل بیانو. همدې ځای کې خپل رول کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.